بسم الله الرحمن الرحیم. وای ملګرو لا په ځان یما خندلو ته جوړ نه یم، ملګرو لا په ځان یما خندلو ته جوړ نه یم، د زړه مې وینې څاڅي لا غزلو ته جوړ نه یم. باغي یم د عدم تشدد د فلسفې نه، باغي یم د عدم تشدد د فلسفې نه، شته کېږم نه تر څو چې ځان ګټلو ته جوړ نه یم. د ټولو نه مخکې خو د پاکستان تحریک انصاف باجوړ مشرانو، امزولو کشرانو او د نورو پارټو ملګرو په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ټول ملک کې چې کومه داندلي روانه ده، کوم ظلم روان دی، په دغه سلسله کې زمونږ په باجوړ کې هم یو دوه ان سی پي ګاډو ته پیک کسټمې ورکړي دي. د هغې دپاره دا ټول قوم راوتی دی او خپل احتجاج ریکارډ کوي. زه تاسو ټولو ته سلام پیش کوم. تاسو ته چې څنګه پته ده زما د ارنګ سره تعلق دی، سردار خان امیر صاحب زما دپاره قابل قدر دی، زما دپاره قابل احترام دی. زمونږ په ارنګ کې 15 پولنګ سټیشنې دي، 15. د هغه د ویلیج کونسل سره تعلق ساتمه. په 18 کې مې ترې ګټلې ده، په 19 کې مې ترې ګټلې ده، په بلدیاتو کې مې ترې ګټلې ده او بل پورې مې ترې ګټلې ده. د 15 پولنګ سټیشنو ریزلټ زه تاسو مه یې تږدمه. په 15 پولنګ سټیشنو کې صرف د هغه د کلي پولنګ سټیشن د ملګرو ته مې ویل چې ډېرې نه بې عزته کوو، جامې ترې نه وباسو، دا یو ورته پرېږدئ، په دې باندې به خپل غاښونه ګرم کړي او نورو ټولو په 14 پولنګ سټیشنونو تحریک انصاف جیت ته ګټلې ده. بیا دیو چې دا کم گیم جوړ کړی په 3 پولنګ سټیشنو، یو اردو دی، یو باغ دی او یو کوی سر دی. دا اردو او باغ چې کم دی دا په ارنګ کې دي، ټیک ده. ارنګ دا اردو او باغ چې کم دی دا د ارنګ پولنګ سټیشن دي. د هغې پام 45 چې کم دی هغه موږ په ځمکه کې ښخ کړي دي، پوټ سټیټ یې زما څه دي او چې څه ټیم هم ضرورت راته انشاءالله هغه پام 45 په موږ ورته ښایو، هغه موږ ګټلي دي. دیو په هغه 2 پولنګ سټیشنو کې کم گیم کړی دی. بکسې راوړي دي ټوپک په زور باندې، بکسې راوړي دي ټوپک په زور باندې او دلته کې دننه ایښي دي په 4400 ووټه کې دیو 4400 ووټ پول کړی دی او وایي چې دا جماعت اسلامي ګټلې ده. دا تاسو ته قبول ده؟ قبول ده؟ انشاءالله د خپل حق دپاره چې کوم دی دا موږ ته خپل کپتان، خپل لیډر، خپل قائد چې کوم دی دا جنګ ښودلی دی. دا جنګ به موږ دغه پورې کوو تر څو پورې چې موږ خپل حق نه اخیستی. زه ټول د باجوړ ولس ته دا پیغام ورکوم، دلته کې به موږ پوره من احتجاج کوو، دغه پورې به یې کوو تر څو پورې چې د دې کرپ خلکو د دې اینټي عمران خان قوتونو نه موږ خپل حق نه اخیستی، دغه پورې به جنګېږو انشاءالله. په دې یو شعر ته نه اجازت غواړم، وی زما قیدي جانان ته وایه، زما قیدي جانان ته وایه چې باجوړو د باندې بیا وکړل لنګونه.